ډیر زیات معذرت کوم یعنی تاسو په نزدیک ځنې سوالونه کول مناسب نه وي تاسو علمي مقام ډیر لوی دی خو چونکې یو بل سره ملاقات کې د هر څه ختمېږي غلط فهمۍ نه تاسو یو بیان کې چونکې ویلي او خاص کر تبلیغي حضرات باندې مراد کړو چې دوی وایي چې صرف د الله نه کېږي او د الله نه بغیر د هېڅ چا نه کېږي او تاسو چې دا شرک او داسې الفاظ مو ورته استعمال کړي ځکه چې قرآن مجید کې هم داسې ډېر آیتونه دي چې د هغې نه صرف همدا معلومېږي چې هر څه کېږي هغه د الله نه کېږي باقي چې موږ کوم مدد د نورو خلکو نه غواړو نو هغه ما تحت الاسباب او د الله نه ما فوق الاسباب خبره کوو دغه خبره دغه عقیده زمام ده مثلا دا د صاحبه چې دا خو زموږ استاسو د ټولو ایمان او عقیده ده کوم دی بولي چې تبلیغ دی نو دا د باب تفعیل نه وتی دی د دې مقصد دی رسول جی او تبلیغ چې کوم دی نو دا د 1,40,000 پیغمبرانو شیوه ده خو چونکې د هغې دپاره د علم ضرورت وي علم یو اهم مقام لري که نه دغه څه چې کوم دی نو په دې کې د اکثر د علماو ضرورت ډېر دی کوم دی بولي چې زما د خبرې تعلق دی نو دا خو دومره ستاسو د ټولو د ایمان دی چې د الله جل جلاله ارادې ځان لري او د مخلوق ارادې ځان لري یو به زما اراده وي یو به د الله اراده وي خو کېږي به هغه چې څه د الله په اراده وي خبره باندې ورسېدی لیکن انسان مجبور ما هضم نه دی داسې یو کاڼی یو تیږه نه ده چې بس توره ګټه ورکړې کوچ وبه خوځي که تعالی ته ونه کړو دی نه خوځي الله جل جلاله انسان له اختیار ورکړی دی د هغې وجه دا ده چې الله العالمین جل جلاله په قرآن کریم کې زر اوامر بیان کړي دي انسان ته چې دا کار ته وکړه نو که دې کار نشي کولی نو بیا دا حکم چې دی نو دا اثر نه لري او په زر ده کې الله جل جلاله منع کړي چې دا کار مه کوه نو انسان سره دا قدرت شته چې دی کولی شي او نه کولی شي ځکه چې دا اختیار الله جل جلاله انسان له الله ورکړی دی زموږ دغه عقیده ده باقي چې اوس په دغه نه پوهېږم چې وایي چې د خدای نه د کېدو یقین او د مخلوق د نه کېدو یقین د دې چې کوم تعلق دی د الله جل جلاله ذات جدا ده او د مخلوق ذات جدا دی ټول دنیا چې را یو ځای شي نو یو انسان نشي پیدا کولی خبره ورسېدی خو لیکن بل طرف ته زه تاسو یو خبره وکړم مثال به طور دا انور هم یو مخلوق دی که نه آیا د انور کې اثر شته دی چې دا د مخلوق له فایده ورکولی شي که نشي ورکولی آیا اور چې کوم دی دا هم یو مخلوق دی که نه آیا دا اور سوځول کولی شي که نشي کولی کوم څیزونو کې چې الله دا کوم څیزونو ماده ایښې وي نو د هغې نه به د هغې د کېدو یقین کې چې اور سوځول کولی شي اور پخول کولی شي نور سوځول کولی شي هغه بېله یو طریقه کار د تاسو کړول غواړم یو د الله قدرت دی یو د الله عادت دی قدرت دا دی چې د الله جل جلاله په خپل قدرت دا ښودلي چې ابراهیم خلیل الله علیه السلام کله اور ته ودانګل ابراهیم علیه السلام اور نه دی سېزدلی زموږ دا عقیده ده چې چړې لاندې کوم څیز کې د غیري وي خو الله خپل قدرت ښودلی چې اسماعیل علیه السلام هغه چړې خو کړی نه دی خو لیکن دا اوس قانون نه دی اوس به هر سړی په دغه ټال باندې نه ځانګي چې زه ورته دانګم او د اور ما نه سېزي اجازه دې ورته وردانګم او د اوبه ما نه ډوبوي په دې څیزونو کې الله د دغه څیزونو کولو ماده ایښې ده که نه وي نو بیا خو دا نظام چې کوم دی دا بغیر د دې نه چلېږي نه باقي کوم دی پورې چې د الله جل جلاله د کېدو یقین دی دا ما ته تاسو وضاحت کا چې یو د الله اراده ده اوس ما ته الله امر کړی چې ته به د ګناه نه ځان ساتې ټیک ده جی زه ګناه کوم آیا په دې کې ما ته الله امر کړی دا د الله په امر کېږي زه زنا کوم زه جواري کوم زه غلا کوم زه ډاکه کوم زه خو الله جل جلاله د دې خبرو نه منې کړی ما نو آیا که دا د خدای په اراده کېږي او د خدای په رضا کېږي او په دې کې ما د الله اراده او د الله طاقت شامل حال وي نو بیا خو خدای جل جلاله العیاذ بالله مناسب نه چې ماله بیا سزا راکړي سزا ماله ولې راکوي سزا ماله په دې راکوي چې دا کار ما کړی دی یو د عام انسان کول دی یو د پیغمبر کول دی زه چې یو سړی ووهم نو شریعت دا وایي چې دنه بدل واخله او که حضور مبارک په شا ګزارو کو رب العزت فرمایي چې وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى د حضور وشتل د الله وشتل دی او زما وشتل چې دا زما وشتل دی یو سړی قتل کما په الله نشي من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها ابدا اوس ما یو کارو کوم چې دا په ما باندې الله ګور پکړ چې مال خو دې په دې اجر راکړي مال په سزا ول راکړي غل الله ول کټ کوي زناکار باندې سزا ول هدي حق باندې ول جاری کیږي نو هغه کم حدود چې د الله جل جلاله دی هغه د خدای دی او کم چې د انسان حدود دی هغه د انسان دی دا مدغه عقیده ده بلکې گہرائی ته بخیر نه زه په الفاظ دیگر به دا وایي چې کوم زموږ ایمانیت عقایدو باره کې موږ شروع کې کتابونو کې وایي چې دا د الفاظو جنګ دی مقصد یو دی او صحیح ده